بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین نن په دې ویډیو کې به مونږ بحث کوو چې چاته اکیوټ هپاټایټس شوی وي، چاہے اکیوټ هپاټایټس A دی یا B دی یا D دی یا E دی. نو هغوی ته خوراک کې څه پرهیز پکار دی، کوم څیزونه پکار دي چې هغوی دی خوري او کوم څیزونه پکار دي چې هغوی دی نه خوري. نو په دې به مونږ لږ تفصیلي خبرې کوو چې زمونږ هغه مریضان چې چاته اکیوټ هپاټایټس شوی دی چې هغوی ته لږ د دې ګایډنس میلاو شي چې هغوی به خوراک کې څنګه پرهیز کوي. نو څنګه چې ما وویل چې نن زموږ د ویډیو ټایټل دی د اکیوټ هپاټایټس مریضانو لپاره د خوراک څه ایډوایس پکار دی. ناظرین، اکیوټ هپاټایټس یو داسې بیماری ده د جګر چې کله جګر سوزش وشي یا د هغې کې یرکان یا زیړې شروع شي، نو یو خو دا دی چې د مریض ټول زیړ شي، هغه سترګې زیړې شي، هغه سرمن زیړې شي، هغه تش امتیازي زیړې شي، هغه خوراک نه هغه زړه پریوزي، د هغه خوراک لاړ شي، هغه خوراک ته زړه نه کېږي، او د نه علاوه د هغه زړه خرابېږي چې خوراک ته ګوري نو هغه زړه خرابېږي، د هغه ټیسټ چې دی، هغه ذایقه چې ده هغه لاړه شي. که دی چېرته خوږ څیز خوري نو په هغې نه پوهېږي چې دا خوږ دی، که چېرته څه تریخ څیز خوري په هغې نه پوهېږي چې دا تریخ څیز دی. نو اکیوټ هپاټایټس هغه بیماری ده د جګر سوزش دی چې کومه کې جګر ګرمایش والی او د جګر انزایمز ډیر زیات شي، د مریض لوږه لاړه شي او زړه خرابېږي. عموما چې څنګه ما وویل چې نه صرف دا چې زړه خرابېږي، دې کسانو ته الټی هم راځي، او که څه وخوري هغه الټی وکړي، او که څه خوړلي نه ومي په تش نسم هغوی ته الټی راځي، نو دا د اکیوټ هپاټایټس دا نشانې دي. او که ویې ګورئ نو د دوی سترګې بالکل زیړې شي، د دې سرمن ټوله زیړې، د دې کس ګورئ د اکیوټ هپاټایټس ورته شوی دی نو د دغه سترګې بالکل زیړې دي. که تاسو وګورئ د سپینې بالکل زیړ شوي دي، دې سره سره چې دی د ټول چهره ټول مخ چې دی دا هم زیړ شوی دی دا بیلروبین د وجه نه. او که د لاس ته وګورئ نو د لاس هم ټوله سرمنه دا زیړه ده. د مقابلې دپاره ما یو بل سړي لاس دې کې زه ښیم چې کومه کې هغه ته زیړې نشته، نو که دوی دواړه مقابله وکړئ نو دا سرمنې هم ټوله زیړه ده، سترګې هم ټولې زیړې دي، الټی ورته راځي او زړې خرابېږي. ټیک شو، دا ګورئ دا هم چې دی دا ټول زیړ په دې تصویر کې دا کس زیړ ښکاره کېږي. او چې کله دوی تش امتیازي کوي هغه هم زیړې شي. دا کموډ دی کې د دوی تش امتیازي دي زیړې دي، او دا ټیسټ دپاره جمع کړي دي. نو زیړې یا یرکان بیماری چې کومه کې بدن سترګې زیړې شي، سرمن زیړې شي، تش امتیازي زیړې شي، ډوډۍ نه ته زړه نه کېږي، چې څه خوري هغه الټی کوي، چې څه ته ګوري هغه الټی کوي. نو دا ولې کېږي؟ ما تاسو ته مخکې هم دا ویلي په یو ویډیو کې چې دا یو وایرل هپاټایټس دی چې هغه هپاټایټس A نه کېږي، هپاټایټس B نه کېږي، هپاټایټس C نه کېږي، D نه کېږي او E نه کېږي. او د نه علاوه نور هم داسې وایرسز که مونږ کتلي دي، لکه دا ډینګي وایرس که مونږ کتلی دی چې هپاټایټس شوی دی، په کورونا یا کوویډ وایرس کې مونږ کتلی دی چې هپاټایټس به وشو. څه داسې دي چې نان وایرل هپاټایټس هم کېږي، هغې کې بیکټیریل دی، دا په ټایفاید کې کېږي او په ملیریا کې کېږي. نن سبا چې دی د بارانونو او د سیلاب د وجه نه د هپاټایټس A او د هپاټایټس E چانس ډیر زیات شوی دی، او موږ ته ډیر کیسونه راځي د هپاټایټس A او د هپاټایټس E. هپاټایټس A زیاتر ماشومانو کې کېږي، هپاټایټس E زیاتر په مشرانو کې کېږي، خو دا ضروري نه ده A او E په ماشومانو کشرانو دواړو کې کېدی شي، ځکه چې هپاټایټس A او E چې دی دا چې کله د سیوریج اوبه د څښلو اوبو سره میلاو شي نو دا د هپاټایټس A یا E پیلاویږي. داسې هپاټایټس B C او D چې دی دا په ستنه باندې په وینه باندې چې کله د یو سړي وینه د بل سړي ته ولګي نو بیا دا کېږي، او دا اکیوټ هپاټایټس سره هم پرزنټ کولی شي. نو آیا هپاټایټس A دی یا B دی یا C دی یا D دی یا E دی؟ د ټول هپاټایټس کې اکیوټ هپاټایټس کې تش امتیازو رنګ زیړ شي، سرمن رنګ زیړ شي، سترګو رنګ زیړ شي، مریض ته الټی راځي او مریض زړه خرابېږي. نو د علامات په ټولو وجو کې کامن دی. د دې پرهیز څه پکار دی؟ جنرال سټیټمنټ خدا دی چې کوم سړي کس ته هپاټایټس وشي هغې ته پکار دی نارمل هیلدي ډایټ خوري. خو دې کې عموما موږ څه کوو چې داسې مریضانو ته موږ څه څیزونه په دوی منې کوو، څه څیزونه چې دی هغوی ته وایي چې ته له ګزارۍ سره خوره، او څو ته وایي چې ته ډېر زیات خوره. وجه دا دی چې خوراک په هپاټایټس یا په جګر باندې خو څه مضر اثرات نه لري، خو چونکې د دوی ته الټی راځي، دوی څه هضمېږي نه، دوی څه سخت شی خوړی نشي، نو دې له وجه نه چې دی
موږ د کې څه سيزونه بندو په حالت باندې چې کله د دې هپاتایټس په پیک باندې وي د دې بیماری خپ شدت سره راغلي ناغه دوران کې موږ څه پرېزونه ساتو یو پرېز چې دی چې کوم دی هغه د غوښه موږ په بندو چې تاسو غوښه مخره ځکه چې غوښه ورته د دې کې هضمېږي نه دوی صحیح هضمول نشي نو هغه له وجنه سکیږي چې د دې ته الټه راځي او دوی خېټه خرابې دي شي نو غوښه په هغه حالت کې چې کله سترګې رنګ ډیر زیړ وي سرمنه زیړې زړه خرابېږي الټه راځي انزایمز ډیر زیات راځي نو په کار د چاغه دوران کې غوښه یو څو ورځې د غوښه نه پرهیز وکړي دا چې کوم مرغن سيزونه دي کباب شو چپلی کباب شو یا سیخ کباب شو یا بل چې کوم هغه کې ډیر غوړي استعمال شوی مصالحې استعمال شوی او دومره زر نه هضمېږي هغه تم هغه سيزونه په کار دي چې دا کسان استعمال نکي د نه علاوه د غوښې کړای شو چې هغه کې هم بیا غوړي او تیل مصالحې زیاتې وي نو هغه په کار دي چې دا کسان استعمال نکي دا سې د اکیوټ هپاتایټس مریضانو ته چې کله د بیماری په ډیر شدید حالت کې وي هغه ته په کار دي چې سوای مالګه هم نه استعمالي ځکه د سره بدن کې اوبه جمع کیږي د نه علاوه د بازاري چپس میپس دا سيزونه په کار دي چې د استعمال نه کی ځکه د کې د مالګي کنسنټریشن ډیر زیات وي په دې حالت کې د فاست فود چې هغه کې برګر شوي هغه کې چپس شو هغه کې نور دا سيزونه شو دام په کار دي چې هغه استعمال نکي دا سه په دې دوران کې پراټه شو یا ډوډۍ باندې کچھ شو یا مطلب ځان له کچھ شو یا د پنیر شو دا سيزونه په کار دی چې دا څه کسان استعمال نکي ځکه چې دې سره وزن خرابېږي دې سره الټه راځي او دا ملای چې دا هم په کار دی چې د اکیوټ هپاتایټس په هغه مرحله کې چې کله لوګتلی وي الټه راځي زړه خرابېږي یا خېټه خراب شي یا تبر سره راځي سترګو رنګ ډیر زیات زیړ شي یا بدن باندې خارښت راځي چې کله دا پیک حالت کې وي په دې حالت کې په کار دی چې دې سيزونه نه داسې کس پرهیز وکړي اوس راځي اسيزونه چې کوم دا هپاتایټ اکیوټ هپاتایټس والا مریض خوري شي خو په کم مقدار کې هغه کې چې کوم د لو فیټ ډیری پروډکټس دي چې هغه کې شامل شوي یا لو فیټ پنیر شو یا دا هغه کې چې دی پېښ وي یا هغه کې چې دی انډا شو دا دوی استعمالول شي خو لږ کم مقدار کې چې کوم څه دی دا استعمالول شي خو لږ کم مقدار کې په کار دي چې دا استعماليږي د نه علاوه چې کوم دی دا هول گرین شو یا هول ویټ بریډ شو براون رایس شو اوټ شو دام په کار دی چې هغه د لږ په کم مقدار کې استعمالي ځکه چې په دې حالت کې زیات استعمالي هغه خېټه خرابې دي شي هغه باندې بوج راتلی شي نو دا چې څومره د مختلف اجناس دي غله د دام لږ په استعمالول من نه دي خو لږ په کم مقدار کې ټیک شو دا چې کوم دی د لین پروتین شو چې هغه کې چکن شو فش شو دا سيزونه استعمالول شي خو لږ په کم مقدار کې دا منی بالکل نه دي تاسو بالکل دا په ممنوع کوي صرف شولي سيزونه مور کوي دا د دې مریض ته ورکول شي هغه خوري شي دا سه نت شو سیډ شو غم خوري شي ول په کم مقدار کې بخوري چې کوم قسم نټس دي ټول هغه خوري شي کله ضرورت کیږي او ازمول شي مریض هغه د لپاره بالکل اجازه شته خو مقدار د کم ساتي اوس راځي هغه سيزونه چې کوم سيزونه د په هر د شروع نه والا تر اخره پورې هغه ته د لږ مریضان د لږ زیات استعمالي هغه چې د فرش تازه جوسونه دي ډبي ولا نه تازه جوس څنګه د کې چې د کیلوري زیات وي د کې چې د نیوټریشن زیات وي د کې چې د انرژي زیات وي او د کې د معده باندې زور راولي نو دا هر قسم جوس چې چا هغه د مالټي دی هغه د واټرملنز دی یا هغه مطلب چيري دی وټ اور چې کوم هم د دې خوخي نو هغه چې دی د استعمالول شي او د اسکل شي د قسم نه نشته د صرف غني جوس نه دی چې صرف غني جوس باور کوي هر قسم جوس چې دی د استعمالول شي خو تازه جوس د ډبي والا جوس نه ډبي والا جوس کې مسله کیږي ټیک شو هر قسم جوس دی ته تاسو ورکول شي او زیات ورکوي چې دی بدن کې انرژي راځي دغه چې دی هر قسم ویجیټیبلز فروټس وغیرہ کدی جوس صورت کې وی یا کدی دغه سي استعمالي ناغه دی لپاره پکار دی استعمالول شي هغه سره ډوډۍ خوري شي دی کې سمنه بالکل نه ده اخري سیس چې موږ ټول مریضانو ته لیکو د اکیوټ هپاتایټس والا ته هغه د گلیکسوز ډي دا یو بالکل ریډي میډ انرژي دا چې د کې ګلوکوز دی د کې کیلشیم دی د کې وټامین ډي دی موږ دا ډیر زیات لیکو د مریضانو ته او دا څه دا زر هلکیږي زر هضميږي او زر جذب کیږي نو د لپاره دا چې د لپاره بهترین بیلانس خوراک غوندي او
او که چېرته د مریض شوګر بیماری وي نو هغې کې موږ بیا خیال ساتو. ادروایز موږ چې دی په هر اکیوټ هیپاټایټس مریض کې موږ مریض ته وایو چاهے هغه مشر وي کشر وي سړی وي ښځه وي چې تاسو د ګلیکسوز ډي استعمال ډېر زیات کوئ ځکه دې سره بدن ته انرژي راځي. نو ناظرین امید لرم چې په دې ویډیو کې به تاسو پته لګېدلی چې چاته اکیوټ هیپاټایټس شوي وي چاهے هغه اکیوټ هیپاټایټس A دی یا B دی یا C دی یا D دی یا E دی هر اکیوټ هیپاټایټس کې یا نان وایرل هیپاټایټس دی هغې کې چې کله د بیمارۍ ډېر شدید حالت کې هغه حالت کې چې لږ د غوښې نه او د سخت څیزونو نه موږ پرهیز پې کوو یو ځلې لوږه راشي یو ځلې زړه نه خرابېږي یو ځلې په معده بوی نه جوړېږي بیا هغه هم موږ اجازت ورکوو. او نور چې دې نه علاوه څه څیزونه دي لکه لو فیټ دی یا مطلب چکن دی یا فش دی دا تاسو بالکل ورکولی شئ پی ورکولی شئ ماسته ورکولی شئ خو له کم مقدار کې. او نور فرش جوسز لیکویډز دا څیزونه تاسو دې کسانو ته ډېر زیات ورکوئ یا داسې مریض دی ډېر زیات استعمالي. خو چې یو ځلې د اپیټایټ راشي لوږه راشي زړه نه خرابېږي خېټه ټیک شي نو بیا تاسو دې له غوښه هم ورکولی شئ د هر قسم خوراک ورکولی شئ. دا یاد لرئ چې د سترګو زیړوالی په هیپاټایټس مریض کې میاشتې اخیستی شي دا یو میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې 6 میاشتو پورې بدن کې دا اکیوټ هیپاټایټس علامات کېدی شي دې نه مه یېرېږئ. اصل شی دا دی چې کله د مریض تبه لاړ شي کله د مریض لوږه راشي کله د مریض ډوډۍ ته زړه کېږي نو هغې ته بالکل ورکوئ. اسپیشلي ماشومان تاسو دا مه منې کوئ چې نه دا به نه خوري دا به نه خوري چې زړه ورته کېږي لږې ورکوئ. په اکیوټ هیپاټایټس کې د سړي زړه کېږي خو چې 2 نیوالې وکړي بیا هغه موړ شي نو دې دپاره که هغه هضموي هغه ته الټی نه راځي هغه پې خېټه نه خرابېږي نو دا څیزونه ورته تاسو لازمن ورکوئ. او د شروع کې چې کله مریض ته د اکیوټ هیپاټایټس وشي او کله د دې بیمارۍ شروعات وي هغه یو هفته 10 ورځې هغه دوران کې یا کله 2 هفتې شي هغه دوران کې لږ دا پرهیز پکار دی چې کوم ما تاسو ته وویل کوم په ریډ لایټ باندې بتی باندې کوم څیزونه ما تاسو ته ښلي هغې نه علاوه پرهیز بالکل نشته دی ځکه چې جګر په اکیوټ هیپاټایټس کې هغه کې سوزش جوړ شي هغه کې انفلمیشن راشي هغه خپل کار صحیح نشي کولی نو دې دپاره پکار دی چې موږ بار نه ریډیمیډ خوراک ورکوو بار نه ښه انرژیز ورکوو ښه کیلوریز ورکوو چې د هغه جګر ته نقصان ونه رسي. ناظرین زه امید کوم چې نن په ویډیو کې به تاسو ته اندازه شوي وي او تاسو به په دې پوه شوي یې چې د اکیوټ هیپاټایټس مریض په خوراک څنګه پکار دی چې هغې نه د جګر ته تکلیف ونه رسي او د هغه جګر زر نه زر ریکوري سټیج ته لاړ شي. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به یو بل بیمارۍ سره موږ ډسکشن کوو د خوراک په حوالې سره هغې وخت پورې ځان خیال ساتئ او د خپل ګیر چاپېره کسانو زیان ساتئ. خدا حافظ.